حکومت ناکام دے د ملک او د قوم په خدمت کولو ستا دور حکومت د ملک او د قوم خدمت نشي زما خزا زما بچی په کور او په کوټه کې د محفوظ نه زبتا څکم زبتا څکم زما مال د په کور کې محفوظ نه زه د تا څکم بیا ته کایڅ ستا قومي اسمبلی په 8ویں ترمیم بل کې نخته ده 8ویں ترمیم بل کې او ملک د قوم بچی په تبرونو کې مکیږي لچا ته 8ویں ترمیم بل پاس کړي چې سمې کړې دي دام روا او چې سب قوم دام روا هاجي او ملک کې د قوم بچی لګیا دي کې مکیږي دا زما ذمہواری زه د ملک دشمن ډاکټر چرې د مریض دشمن نشي کېده ککې دې شي عالم چرې د قوم دشمن نشي کېده دا لیبلې خطا سره ډېرې پرتی دي چې इनकी गिरफ्तारी अमन आमा के सिलसिले में लाई गई अमन आमा जखराबोम दा थोड़ी वाला तमावेली दी चे खलक मुड़ गई जामने आमा खराब जामने आमा खकोम قوم تویم چی ویخ شئی کریا کہنے باتا سن کے تے ہوشیار روی کریا کہنے باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی منگنا وی شفاعتا بندگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شرے دی بند وچ کھریاں کے نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی تیارے در باندې عظیم میرا روانی دی زما دې په خدای قسم وی کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخ ملنګم زیات لزیات مړ بشما زخ غریب ما زیات لزیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاڑم نخپل کٹو بستر جاڑما کجاڑم ستادا نازک خزا جاڑم چدا تمرا پناز دے ساتل دا غریب بچرتا منڈے وہی زخپلی لڑا نجاڑما زما لڑا غریب سرادت تی لوگ سرادت تی کچکور کے اسے دو سرادت تی زستاسو د انګلند او د امریکې MRCP لونه جاړما خپل ځامن نه جاړم
ملنګان دی او درویشان دی او پزمکا ناستا سره عادت دی. زستا سو زامن د امریکې فاضل شو د جاړما د مری کیډټ او د مری پبلک او د مری کانوینټ کالجونو سټوډنټان جاړما زما پکور کې تورا کټوي نه جاړم ستا پکور کې بلو پرنټ نه جاړم مولانا محمد امیر بجلیگر مرداباد. اسلام زندہ باد. قرآن زندہ باد. حدیث محمد الرسول اللہ زندہ باد. بجلیگر ملا پتو پولا بجلیگر ملا چشید مرداباد زندہ باد. زمازیزانو عرض میں داو چی زان نہ جاڑم زستاسو بنگلے جاڑم ستاسو اغا غسل خانے جاڑم چکم یو غسل خانہ پا 1 لاکھ روپے جوڑا دا آدھا غلو زیم جاڑم چی دس پاک زیب بیا چرتئی چی تب پکی غل کے اغد جاڑما او بدبختا زخدا ملک جاڑما زخدا ملک بقا غوارما زد ملک سالمیت غوارما چی ملک وہ زب پکی امدغا ملنگ او درویش د زمانے ما تب امدغا سرمایدار غٹائٹ زامنم سیبا سیبان خزم ترکای اسپے مزیب امتاسو کوئے ما دا پارا مزید نشتا زمولائم بیات ما تا تعلیم افتم نوئے دا خلق چخپلو کی کینی وی مونگا دا پڑھے لکھے خلق چی پڑھے لکھے مونگا دا خلق دا ملیان دی یعنی مولا ورته جاهل ښکاري پڑھا لکھا دوی هغه چاته وایي چې چا انګریزي ویلي چا چې قران ویلي هغه ته پڑھا لکھا نه وایي سینسیبل خلق گریجویټ خلق دوی چاته وایي چا چې د پیرنګي ژبه ډېره زده کړي گریجویټ او سینسیبل دوی هغه چاته نه وایي چې چا د محمد رسول الله ژبه زده کړي زما عزیزان نو عرض میں داو چې کدا لعنت پدې سرحد را واوړې دو ټول مربد چيلي مور تر کما پورې د چيلي د سر خیر غواړي پرونم در کې 50 ملیشي والا وجلی دي پرونم ستا په سرحد باندې دوارب او دو ور سره نور چې افغان مهاجرو ته پیسې وړي پیسے تی اوڑے دوی علال کڑ تناستی علا 8ویں ترمیم میں بل پاس گئی او پا سرحداتو دی خلق کی مکی گی لگیا دے وی تپا بستر د بیغمائے کوي خوبنا تپا بستر د بیغمای کوي خوبنا زما په مخ کې او خلاره جوړوینا بدبختا ته په مزو کې اخته او زما بچی کباب کیږي لګیا نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د دې ملک لاج وساته د دې ملک حفاظت وکړي تاسو وګورئ د کشمیر په سرحداتو سال دی زمونږ فوج په دنیا کې مثال نو
اوس هم په دنیا کې مثال نشته، نیو نشته. هغه مړه کېده د کشمیر په سرحد، دا مونږ د پاره سنیک فال نه دی. نن هغه اندو چې تاسو به وي چې سل پاپړ د یو لوړ، دا بموي سل پاپړ د یو لوړ. هغه اندو ولنن ستا پس بیگمو کې پړې چولې دي او د مداري غوندې دي غړې ولې هغه دې زکه غړې چې پاغه کې وګوره د پردي ملک موټر نشتا، پاغه کې وګوره د پردي ملک توپی نشتا، د پردي ملک ټینکونه نشتا. بحری بیړې هغه خپل جوړی کړی دی او نن ستا په سمندر کې چلیږي لګیا دی. بحری بیړې ایټمی نظام دا وګورا، روس تیریږي، امریکا تیریږي، په سلور بولی ولا راځي. ولی وزیر اعظم وګورا او مغه د 2.5 پیسو ټوپه او د 3 مینو کمیسي اغوستي کني اغوستي مور به او مغه د 5 مینو ساړي تړلې و او د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم و، د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم دی او د ململ د 100 پیسو کمیسي اغوستي. نن تاسو د 3 کسانو وزیران یې، کله یو برش پسان مګي، کله بل پسان مګي، کله یو مګي، کله سبنم جنډي خوخيږي او نم موټرې خوخيږي، چرته زې پونګي درته والي کیږي. ورشه دغه بنگلې مو ګوره او تاسو خپلې مو ګوره. نن د قوم بجټ چرازي د قوم مړی په ولی غوسیږي، زکه غوسیږي چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي په ملک. پټرول ولی ګران شي، اوړه ولی ګران شي، چینی ستاد ملک پیداوار دی ولی ګران شي، په متیازو کولم ټیکسونه ولی ولګید، زکه چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي، د ملک د بیگماتو اخراجات نه پوره کیږي. هغه اخراجات پورا کول د پاره لاندې سطح خلق مړی غوسي شي. زما یو کور د زپکه اوسېګم، په ما دی ولی ټیکس ولګي، ولی زما یو کور دی په ما دی ولی ټیکس ولګي. دا کوم انصاف دی؟ دا دی هغه گروپ فتوا ورکی، هغه گروپ چې کوم په اسمبلی کې شریعت گروپ جوړ دی چې اسلام په تیزای راوړو، ا دې فتوا ورکی چې زما په یو کور دی ولې ټیکس ولګي. د سکلو بودی په ما ولی 25 روپۍ میاشي، ولی په دې ملک زدا حکم نه لرم چې مفت وبوست. کمیټه بجټ خود شیباغ په فنکشنونو تباہ شو ټول، خود شیباغ فنکشنونو خوړو، نو فنکشن باندې چې 10 لکه ولګي اب زمون سرمنې نه نو باسي بیا 10 روپۍ ریړه دی ولی مزدور ورکی کمیټه له ولی پرېړه کې می ټیپری خېدي خرڅېږم نه بیګاله ته بچی نه هر دی او استاد کمیټه دې 200 روپۍ میاش ولی درکم. په دې ملک زدا حکم نه لرم، هیڅ بنئ او کده شاهانو خرچونه کم شو. تاسو مساوات وای، مساوات نن ستا په ملک سوشلیزم وګورا او بریاویږي لګیا دی، ته دلته ګرځې شیعاګان لګیا دي، ابو بکر پناه کو سنیا لګیا دي، نه دوی پناه کړه دوړه پتو پاو لګی.
ای خدایم سټي او باسا سوچو کوي بدبخت کم بخت قوم نه شرمېدلو سوچو کوي ملک د سشیخ کار کیږي لګیا دی سوشلزم ستا نوجوان طبقه لګیا دي د خدای د وجود نه منکر دي ته د ابوبکر او د علي فیصله کې د خدای د وجود نه منکر په ثوابای کې وګوره یو تحریک شروع ده چې عذاب قبر نشته والباس بعد الموت چې ده دا ډکوسله ده چې مولیانو رئیس دی ټول نوې پوت چې ستا کم ده دا په دې قهر اخته کیږي لګیا دی اته وکیو دی ته دا غواړې چې ابو بکر او علي فیصله وکم ستا آینده نسل چې ده دا بروسي وي یا لکه ستا آینده نسل چې ده دا بټول دمانی د وی سی آر د برکته ورشه ناولټي سینما وګورئ په پندای کې اسلامی دارالخلافه کې وګورئ سینما بلو پرنٹ وی د شپې ورشل ته د زنانو بازار وګورئ دلته یو تیګړې ځوړن کړي ټوله بربندې دوش راشي مازیګر صدر روډ وګورئ صدر روډ لکه یوازې دا تور نه ده چې مازیګر کې ورته ورځي یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دغه تور ده شیعو توان چې بیبي زینب خو په هغه وخت کې امام حسین په سطر کولو چې د امام حسین سر پرې کېدو سبا لسم محرم دے امام حسین سر قلم کیږي بی بی زینب د خیمه نه راووتا حسین جنگ په ځای پرې خو او زینب د لاس نه ونیوا او خیمه ته دننه کړه ورته ویو زینب که په خپل اختیار دې ستر مات کړو خدای به سزا درکړي په خپل اختیار دې ستر مات کړو خدای به سزا درکړي او که به اختیار به ستر کړې شوی خدای به جزا درکړي دا خدای امام حسین په هغه وخت کې تقریر و چې سره د تور لاندې بی بی فاطمه پنځتن پاک یو بی بی فاطمه هم ده کنه پنځتن پاک یوازې دې ته وی چې په بانس کې د ټیم دغه جوړه کو داسې پنجا او کې کنه نشي پنجا ده پنځتن پاک کی بی بی فاطمه مو دیکھو وګورئ پنځتن پاک کی بی بی فاطمه مو چې وفات کېدن وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي د ورځې دویمه ده چې زما کټ جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي چې زما د کفن کپڑا چرته پردې سړی او نه ګوري جنازه مم د شپې اوچته کوي او د شپې بیا په ډولۍ جوړه کوي چې د کفن کپڑا مم پردې سړی او نه ګوري الله دا بی بی فاطمه وا د بی بی فاطمه د ستر د عالمو ما ته ګوري ما ته د بی بی فاطمه د ستر د عالمو چې د کفن کپڑا اوم پردو سړو نه پټولا زمون د ست د خزو د ستر څه عالم دی خو ګوري مونږ قرآن منو دواړه ډلې هغه منی مونږ هم قرآن څه وایي
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے پیغمبر دې سړو ته وایي چې خزه وګورئ نظر ښکته کړئ. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او خزو ته مو وایي چې پردې سړی چرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ ما. قرآن ویلی دی د بجلیګر مولا خبره نه. قرآن وای خزو تم چې سړی ته به نه ګورې لاندې به ګورې، او سړو تم وای خزو ته به نه ګورې لاندې به ګورې. راشد قرآن په دې آیاتونو عمل د مازیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچی بازار کې وګورئ. اته دیرش کاله د پاکستانو شو د خزو سودا ختمه نشو. مل اور سحر روزی څاخلی زکل کله دا کیسه خانه نه پدې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې وکي رومال دې ایک سره ایک ہی طرح ایک ہی طرح د پاسه به صاحب د زمونږه د غیور قوم خزی راشي پښتانه مینګه پښتانه مینګه تاسو پیژنئ آپ پیراشی تاسو څنګه ده کپڑا خانه تیرا وشم ا دکاندار مخکې تیرا شه مخکې حال تببل چونډه ورته ناشتي تاسو څنګه دام کپڑا مخکې تیرا شه مخکې ما تاسو ټولې تماشې کړې په خوابه مولیانو مسلې کولې چې کومه خزه به خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي. مالوس د چا نکاح شوی نو ماتیږي بچ شي.